یو کس وایي چې قرآن کریم کې دي وضربت علیهم الذلة والمسکنه، په دې یهودو باندې ټاپه لګېدلې د ذلت او د مسکنت. نو بیا نن سبا د یهود دنیایي ترقي ولې کوي؟ ذلت او مسکنت د هغوی اوس هم شته. مسکنت دا دی چې په دې حالت کې تاسو به لیدلي یا نه په دې تصویرونو کې راځي ویډیوګانو کې چې څه وخت یې د ایران د طرف نه د میزایلو شورو شوې داسې یېرېږي چې مسلمانانو تاسو وګټله مونږ بایله په بیان کې دا ټولې خبرې رالي. ذلت نور سي دغه ذلت دی او مسکنه دغه مسکنه ده سره د حکومت په هغوی باندې دا ټاپه والي. د دنیا یو قوم هم داسې نه دي کړي دومره ویر او دومره جړه بل څوک نه کوي لکه څنګه چې هغوی هغه لرې چې چېرته ډز د میزایل واوري دلته نه په چغو شي لکه د ګیدړانو او په سمسو کې په سوړو کې ورننوځي. دا ذلت او مسکنت نه دی نور څه دي. دویمه دا چې دا ذلت او مسکنت هغه وخت دی چې کله د دې مقابله کې حق وي په میدان کې، او چې کله یو ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو سړی و شپونکی و ګډې سرولې نو لیوه رالو د ځنګل نه او یو ګډی اوچتوله نو د دې شپونکي ورته پام شو نو دی ورپسې شو نو هغه ګډی ترې نه خلاصه کړه. ګډی ترې خلاصه کړه لیوه یې وځغلولو په کاڼو په لرګو باندې ویشتو لاړو ډډې ته کېناستو. نو هغه لیوه ورته وایي په انساني ژبه کې چې ښه ده اوس خو دې رانه خلاصه کړه خو هغه وخت به یې رانه څوک خلاصوي چې کله زما نه علاوه د دې ګډو شپونکی بل څوک ني زه به یې سروم. نو چې لیوه شپونکی شي بیا به د ګډو څه حالي چې کومه خوښه یې هغه وماتئ. او د لیوه عادت دا دی چې هغه ډېرې ګډې بیزې وویني نو هغه بیا یو باندې سود نه کوي، یو ته غړپ خلا چولي او هغه زخمي کړي چې هغه راوغورځېږي لتې ټکوي بیا بل ته بیا بلې ته ټولې دغه. چې دا یې ووینو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک بیانولو وی فرمایل چې زما په دې ایمان دی چې لیوه د الله په قدرت سره خبرې کولی شي، او د ابوبکر هم په ایمان دی او د عمر هم په ایمان دی. دا نوې شی نه دی. خدای پاک چې لیوه ته خبرې ورکولی شي دې کې دا خبر هم ده چې دا لیوه به هله دا ګډې ماتوي چې کله انسان ني او چې کله قیامت قایم شي. بعضې وایي چې دا د مدینې منورې بعضې حالاتو ته اشاره شوه چې هغه تیر شوي دي، او بعضې حضرات وایي چې دا قیامت ته نږدې خبره ده چې کله سور پوکوال شپېلی پوکوال شروع شي نو ړومبی اثر به په کمزورو خلکو کېږي، هغوی به مري چې د چا زړونه کمزوري دي. بیا به ورپسې هغه انسانان مري چې د چا زړونه مضبوط دي. بیا به د زناور زړه د انسانانو ډېر مضبوط وي.